أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول اے مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک ورسوا هاغس چ نازل کړل شوی دی تا تا من ربک د جانب دربستانا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ او بالفرض کچرتت ونکی داکار فما بلغت رسالته نپستا ونرسولو بیا پیغام درب خپل واللہ یعصمک من الناس او اللہ ببچ ساتی تالر د خلقنا د شر د خلقنا داغ خراب منصوبو تدبیرون د خلقنا ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین بیشک اللہ تعالی ہدایت نکی قوم کافرانو تا قل یا اہل الكتاب تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چے اے اہل کتابو لستم علی شیئن نئے تاسو پس سیز یعنی پس صحیح دین باندے حتی تقیم التورات والانجیل آن تردی چے قائم کئی تاسو تورات لرا انجیل لرا وما انزل الیکم من ربکم او هاغ سلرا چی نازل کرلی شوی دی تاسو تد جانب دربستاسو نام وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ او خام خازیاتوی دیر لرد دوینا ما حق کتاب انزل الیک من ربکا چی نازل کرلی شوی دیتا تد جانب دربستانا طغیانا و کفرا پا اعتبار د سرکشی او پا اعتبار د کفر سرا یعنی سمر چی د اللہ د طرف نب آیاتون نازلی دل دمر بد دوی کفر خس سختی دلو لیکن مخ کے مثلا د سلو احکامات منکرو نن دو نازل شو نو د یو سلو د دو احکامات منکر شو نو په سرکشی او په کفر کې خد جور لاړل فلا تأس علی القوم الکافرین پس تمخ پکیگا مفکر من کیگا اے نبی علیہ السلام په قوم کافرانو باندے ان الذین آمنوا بیشک هاغ کسان چی ایمان راوڑے والذین هادو او هاغ کسان چی یهودیان دی والصابئون والنصارى او هاغ کسان چی صابیان دی او هاغ چی نصرانیان دی من آمن باللہ والیوم الآخری چاچی ایمان راوڑو پا اللہ باندے او پورز اخیری یعنی پورز دا قیامت باندے وعمل صالحا او عمل وکو نیک فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس نبوی پا دوی باندے سیرا او نبدوی غمجنشی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقینا اغستلی و منگ مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا وارسلنا الیہم رسولا اور لگلی و منگ دویتا رسولان پیغمبران كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم ہر وارچ براغ دویت الرسول بما پہاغ احکامات سرا لا تهوى انفسهم چہاغا منخ خولو زڑون دوی فریقا کذبو نو یو ڈلد دی پیغمبرانو دوی با تکذیب کو دہغی انکار بیو کو دہغینا
وفریقا یقتلون او یو ډله د دغه پیغمبرانو یقتلون د خلقو بقتل کړل هغوی وحسبو او ګمان کولو دوی د دوی خیال داو الله تکون فتنه چې نه دی داس جرم فعمو وصمو پس ړاند شوي دوی د حق د لیدلو نه وصمو او کاڼه شوي دوی ثم تاب الله علیهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی په دوی چې د دوی توبه یې قبوله کړه ثم عمو وصمو بیا ړاند شول دوی او کاڼه شول دوی کثیر منهم ډیر د دوینا والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدونکی دی هغې څه لره چې دوی کوي لقد كفر الذين قالوا یقینا کفر کړی دی هغې کسانو قالوا چې ویل به دوی ان الله هو المسيح ابن مریم چې بېشک الله تعالی دی مسیح زوی د مریم بیبي وقال المسيح او ویلو حضرت مسیح یعنی حضرت عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی وربکم اے بنی اسرائیلو عبادت کوي تاسو د الله چې رب زما دی او رب ستاسو دی انه من یشرک بالله بشکا سوک چې شرک وکړي د الله سره فقد حرم الله علیه الجنه نو پس یقینا حرام کړي الله تعالی په هغه باندې جنت ومأواه النار او ټکانه د هغه به وي اور وما للظالمین من انصار او نشته د ظالمانو د پاره هیڅوک مدد کوونکې امداد کوونکې لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یقینا کفر کړي د هغې کسانو قالوا چې ویلو هغوی ان الله بشک الله تعالی ثالث ثلاثه دریم دی د هغې دریو معبودانو نه د دریو خدایانو نه وما من اله الا اله واحد او نشته د هیڅوک معبود بغیر د هغې معبود یک یونا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا کچرت دوی منع نشول د دې عقیدینا عما د هغې سنا یقولون چې دوی وایي یعنی د دې خراب عقیدینا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ نو خامخا وبرسیږي هغې کسانو ته چې کفر یې کړی منهم د دوینا عذاب علیم عذاب دردناک افلا یتوبون الی الله آیا ولی دوی رجوع نکوي ولی دوی توبه نو باسی الله تا رجوع نکوي الله تا ویستغفرونه او ولی دوی بخنه نغواړي د الله نه والله غفور رحیم او دے اللہ تعالی بخون کے او مہربانا مل مسیح ابن مریم ندے مسیح زید مریم بی بی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام الا رسول مگر دے رسول دا اللہ پیغمبر قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې دنا رسولان و امه صدیقه او مور د ډیر رښتونی ډیر پاک بازه ده کانا یاکلان الطعام دا دواړه خوري طعام لرا خوراک لرا انظر کیف نبین لهم الآیات
وګوره چې څرنګه بیانوو مونږه هغه نشانې د خپل قدرت ثم انظر او بیا وګوره بیا سوچ وکا انا یؤفکون چې څرنګه دوی اوړي د حقنا قلت ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ما د هغې څیزونو لا یملک لکم ضرا چې هغه مالکان نه دي ستاسو دپاره د ضرر یعنی د دفع د ضرر ولا نفع او هغی مالکان ندی ستاسو دپاره د نفع چې تاسو ته څه نفع در ورسی والله هو السمیع العلیم او الله تعالی دې اوریدونکی او پوها علم والا قلت ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لا تغلو فی دینکم غیر الحق د حد تجاوز مکوی په دین خپل کې غلو مکوی په دین خپل کې غیر الحق پنا حقا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا او تابعداري مکوی د خواهشاتو د هغه قوم قد ضلوا چې یقینا گمراه شوي دي هغوی من قبل مخکې واضلوا كثيرا او گمراه کړي دي هغوی ډېرو خلقو لرا وضلوا عن سواء السبيل او هغوی لرې شوي دي لارې نیغې نه هغه اوړېدلي دي او خطا کړې ده هغه نیغه لاره